نو د علم نسبت ځان طرف ته کول چې زه ښه پوهېږم دغلته انسان الله رب ذوالجلال نه کامیابوي. موسی علیه السلام داسې په مجمع کې ناستو، د وخت پیغمبر دی او د وخت د پیغمبر ته د تمام امتیانو نه زیات علم الله پاک ورکړی وي. دا واقعي خبره ده، دا حقیقت دی. نو موسی علیه السلام په مجمع کې یو کس تپوس وکړو، وی څوک زیات عالم دی؟ موسی علیه السلام او فرمایل زه زیات عالم. او د موسی علیه السلام خبر هم صحیح وه چې د وخت د پیغمبر علم د تمام امت نه زیات. اوس موسی علیه السلام دا خبره وکړه، الله رب ذوالجلال ته دا خبره ناخوښه شوه چې تا ولې د علم نسبت ما ته ولې ونکړو؟ تا به ویلو چې اے موسی علیه السلام الله ښه پوهېږي. الله رب ذوالجلال دا طرف نه ورته وحی وشوه، یا موسی عبد من عبادی هو اعلم منک، زما یو بنده دی د بندگانو نه او هغه زیات ستا نه پوهېږي. تا د علم نسبت ځان ته وکړو چې زه ښه پوهېږم، زما علم زیات دی. موسی علیه السلام ته الله پاک وحی راولېږله، نه ستا نه بل بنده زما شته هغه زیات ښه پوهېږي. موسی علیه السلام فرمایي یا الله هغه به کوم ځای کې؟ الله رب ذوالجلال ورته وفرمایي لاړ شه او مجمع البحرین دغه مقام دی، دغه ځای ته لاړ شه. موسی علیه السلام ځان سره یو غلام کو، روان شو په سفر باندې. کله چې د مجمع البحرین ته ورسېدل نو په دغه ځای کې موسی علیه السلام ځان سره کب اغستی و، په یو ټوکرۍ کې یو ځان سره یو الک روان کړو. اته وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. خو د دغې نه مخکې د موسی علیه السلام سره چې دا کوم هلک و د ده نه هغه کب دانګلي اوبو ته. فکان للحوت سربا ولموسی ولفتاه عجبا. هغه کب سرنګ جوړ کو په اوبو کې او د الله قدرت ته ګوره. کله چې دی اوبو ته یو څیز ورولې نو دا اوبه راغونډېږي په هغه څیز باندې هغه ډوبئ. د کب ورو دانګل خو په کب باندې اوبه راغونډې نه شوې، سرنګ پکې نیغ ووتلو. شیخ سلیم الله خان رحمه الله بیان فرمایي، وایي دغلته یوه چینه وه چې هغې ته حیات یا حیوان نوم وي او د هغې نه یو څاڅکي په دې کب باندې لګېدلی و. هغې سره دا راژوندې شو، اوبو ته ودانګل. علا کل حال دا د الله د قدرت نشانی وه. موسی علیه السلام ته مو واورېدو، د دغې هلک نه دغه ځای هم هېر شو. کله چې یو ورځ مزل یې وکړو نو دوی ستړي شو. موسی علیه السلام دغه هلک ته وی دا خوراک راوړه. وایي خوراک اخو دانګلي دي اوبو ته. موسی علیه السلام یې هم دغه ځای خو منګه راغلی، ورپسې راځه چې واپس شو. کله چې راغلل خضر علیه السلام په دغه ځای کې موجود و. مفصل واقعه ده، بیا به چرته بیان کړم. زما دا خبر مقصد دا دی چې موسی علیه السلام کله دا ځان ته عالم وي، الله رب ذوالجلال مبتلا کو په دې باندې چې لاړ شه سفر وکړه او ستانه ملوي عالم پیدا کړی دی، هغه ځای ته لاړ شه. خضر علیه السلام له چې راغی، خضر علیه السلام په ځان باندې څادر اچولی و، په څادر کې مخ پټو. لکه دا بعضې صوفیه کرام داسې کوي، د مراقبې په وخت باندې په سر باندې څادر واچي. دا د خلوت دپاره نور هم ډېر زیات مفید ګرځېږي، اگر چې د مراقبې د شرایطو نه نه دي. مراقبه په سر باندې څادر اچول دا ضروری نه ده چې په سر باندې څادر وي. علا کل حال موسی علیه السلام په سلام وکړو نو وایي د مسلم شریف روایت دی،
خضر علیه السلام د سلام جواب ورکو او وی بیا د هغې نه بعد وی چې انا سلام بالارض چې په دې ځمکه کې دا سلام د کوم ځای نه راغی. نو محدثین لیکي چې یا خو دغلته ټول کافر اوسېدل او یا دغلته څوکونه. نو وی خضر علیه السلام ځکه ووی چې دا سلام د کوم ځای نه راغی او بیا یې جواب ورکو وی څوک وی زه موسی یم. وی کم موسی؟ د بني اسرائیلو موسی. وی او هغه یم. وی سله راغلی؟ وی دې دپاره راغلی یم چې زه ستا سره ملګرتیا وکړم او تا نه څه زده کړه. او ورته وی خضر علیه السلام ورته بیان فرمایي ای موسی علیه السلام ته ما سره وخت نشي تېرولی ځکه چې زه کوم کارونه کوم نو هغه به ستا د شریعت خلاف وي او پیغمبر چې کله د شریعت خلاف کار وویني نو خامخا د هغې مخالفت کوي. همدغه رنګه عالم هم چې کله د شریعت مخالف کار وویني خامخا به پرې رد کوي. چې ځان ته شرعي عالم وایي دی به خامخا د شریعت مخالف په کار باندې رد کوي. علی کل حال موسی علیه السلام ورته فرمایل ته به ما د صابرینو نه عمومي کو زه تا سره ملګرتیا وکم. موسی علیه السلام ورسره ملګری شو او روان شو. کشتۍ ته چې کله وختل نو دغلته یو مرغۍ راله او په دې کشتۍ باندې کېناستله او د اوبو کې مهو ښکته کړله او د هغې نه یې دغه یو ګوټ اوبه وڅکلې. موسی علیه السلام ته خضر علیه السلام وفرمایل ای موسی علیه السلام ستا علم او زما علم بالنسبة الى الله تعالی که هکذا د مرغۍ ته وګوره د دې د مخوکه پورې چې څومره دا اوبه ونښتلې زما او ستا علم د الله علم ته دغه رنګې دی لکه د الله علم سمندر او زما او ستا دقه علم. ما نقص منه شیئا ما اخذ منه شیئا هېڅ څیز یې ته نه دی اخیستی د دې اوبو نه. الله رب ذوالجلال دا دومره مفصل واقعه دا خو ما ته صرف مقصدي خبره وکړه مکمل واقعه وخت ډېر کم دی چې زه هغه بیانوم. موسی علیه السلام ته دا ولې پیښه شوه د وجې د دې نه چې موسی علیه السلام وفرمیل زه ښه پوهېږم او زما نه غټ عالم نشته دی. الله رب ذوالجلال په دې ډېر زیات خفه کېږي. کم انسان چې وایي زه لوی عالم یم نو یې پوه شه چې دته علم نه دی حاصل ځکه دته دا نه ده معلومه چې علم خاصه او صفت د الله تعالی دی.